السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. چند ورځې پهله به تاسو یو بیان اورېدلی په فیسبوک باندې چې جناب شیخ رحیم الله صاحب محترم په افغانستان کې په خپل درس کې د افغانستان چې کوم ګیلاني پیران دي د هغه متعلق د خبره کوي چې دو مور یهودڼه وه د یهودڼې بچي دي یا دا فلا یهودي پکې یهودیت نسبت یې ورته کړی ده او مسلمانان دي مو که کافر دي تاسې څه خبرې کړي دي. نو د امام محترم دې سره یوه تنازع جوړه شوې افغانستان کې د ګیلاني پیرانو چې کوم معتقدین دي هغو مظاهرې شروع کړي دي اوس. نو د دغې زه تاسو له وضاحت کوم الله دې وکړي چې ما نه په دې بیان کې چا هم بېادبي ونه شي او د مسالې زه تاسو له صحیح وضاحت هم در کړم صحیح معلومات هم در کړم او خالص د الله رضا هم پکې مقصد ده الله درونه پرې راضي شي. د امام محترم وګوره دا مسله چې کومه دا دوه اطراف لري دوه جهته لري. یو خو دا چې د افغانستان چې کوم د ګیلاني پیران دي دغه کوم حضرات دي سیدان نو آیا دا سیدان دي که نه دي او بل دا که چیرې سید هغه فاسق فاجر شي اعمال خراب شي د هغه احترام جایز ده او که ناجایز ده. یوه خو دا خبره شوه او بله خبره دا شوه که چیرې سید هغه اعمال خراب وي او اعلانا ګناهونه کوي نو هغه نه بیعت جایز ده او که ناجایز ده. نو دغو خبرو ته وضاحت کوم ویډیو اخر سره پورې ګورو چې تاسو په دې مسلې باندې پوه شو. نو د ما محترم پهله نمبر خبره خو دا چې د افغانستان چې کوم د ګیلاني حضرات دي ګیلاني پیران دي نو دا بالکل د سیدان دي په تواتر سره ثابته خبره ده. سراج التواریخ په دې باب کې یو معتبره حواله ده چې هغې دا لیکلي دي چې د افغانستان چې کوم صدر اعظم و جناب امیر حبیب الله خان صاحب هغه بغداد له د حضرت نقیب صاحب پسې خط لګلی و چې تاسو افغانستان له تشریف راوړو. نو په دې طریقې باندې په کوشش باندې نقیب صاحب د بغداد نه راغله د ځای له هغه سیدان و یقینا او د هغو په اولادې کې بیا دغه حضرات هم راغللو. نو د ما محترمو بالکل سیدان دي دې کې شک نشته ده او داسې خبره کول چې دا د یهودڼې زمن دي یا یهودیان دي دا غلطه خبره ده. او بل دا چې ټول افغانستان له دې خبرې پته ده چې دا سیدان دي او نور کتابونه هم شته د تاریخ چې هغې نه هم دا ثابتېږي چې دا سیدان دي او دا خبره د چا نه پټه نه ده. لهذا په داسې حالاتو کې بیا داسې خبره کوم چې دا سیدان نه دي نو دا به صحیح خبره نه وي محترمو. او بله خبره دا چې د مور دی چې لکه یهودڼه ده هغه خو مشر حضرت صاحب چې کوم و هغه د سلطانپور په سیدانو کې یوه بیبي کړې وه او بله یې په ننګرهار کې سرخرود که څه داسې علاقه ده هغه ځای کې یوه بیبي کړې وه. نو داسې خبره کول چې یهودڼه یې کړې فلان کې دا غلطې خبرې دي ښه. نو دې دپاره تاریخ لیدل پکار ده د تاریخ نه خلاف خبرې نه دي کول پکار د دو شجره هم موجوده ده لهذا داسې قسم الزام ده په دو باندې صحیح نه ده. او بل دا خبره چې آیا سید چې اعمال صحیح نه وي فسق و فجور کې مبتلا شوي نو د هغو احترام کول څرنګې ده. نو داسې کې به یوه بله خبره وکړم د بعضې ملګري چې لکه د تاسو صوفیانو باندې څه چلو شو دا خو تاسو ډېر شریعت والا خلک یو په سنتو پابند خلک یو نو بیا څرنګه داسې حضراتو دفاع کوو چې هغه په شریعت برابر نه دي. نو د امام محترمو موږ دفاع د دې خبرې نه کوو چې هغه کوم ګناهونه کوي نو د هغې دفاع وکړو یا هغه له ولایت ثابت کړو دا خبره موږ نه کوو. موږ د هغه چې هغه سید ده د دغې خبرې دفاع کوو چې سید ده او که اعمال هر قسم د هغې له موږ هم غلط یو چې کوم غلط اعمال کوي خو بیا هم د سیدوالي د وجې نه هغه احترام کول پکار ده. نو د امام محترمو دې وجې نه موږ دغه مسلې باندې کلام کوو. نو محترمو سید که اعمال خراب شي هم نو حاشیة الطحطاوي هم دا لیکلی دي چې سید چې هغه وکي سید وي که هغه هر څه شی شي موږ باندې احترام دا واجب ده اگر چې ګناهونه او فسق اعلانا ظاهر وي. مطلب دا چې اعمال صحیح نه وي بیا هم په موږ باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چونکې آل کې روسي هغه اولاد کې روسي او د هغه مبارک وینه په دو کې چلیږي نو دې وجې نه هغه مبارک د خاطره موږ به د دو احترام کوو. نو حاشیة الطحطاوي هم دا خبره لیکلې ده موږ ځکه د درس ورکوو چې که بهرحال هر څه وي اعمال صحیح نه دي د هغې دفاع نه کوو چې چا عمل خراب وي خو بهرحال لکه د سیدوالي د وجې نه احترام به یې کوو دا خبره یې سره نوټ کو. او بل حدیثو کې هم تاسو که وګورو مو روایات وګورو تقریبا تفسیر رازی او تفسیر قرطبی او تفسیر کشاف تفسیر روح البیان او داسې څه کتابونو ډېر روایت ذکر کړي دي اهل البیت په فضایلو کې د آل رسول په فضایلو کې او چې کوم خلک ورسره محبت کوي هغو متعلق داسې روایت هم شته ده چې کوم خلک د آل رسول سره محبت کوي او په ده باندې مرګ راغله نو دا شهید وفات شوی ده ښه داسې روایت هم شته ده. او بل ځای کې داسې روایت هم شته ده چې کوم خلک
د خبردار د اوسي چې څوک د آل رسول سره بغض کوي په داسې حالت کې د له مرګ راغلی نو دا کافر مړ شو نو دا خبره دومره ګوره سخته ده ښه دومره په اسانه باندې د چا بېعزتي کول د سیدانو د هغو بده ویل لږ د دغو روایاتو نه ځان خبر کړو محترمو د خپل ایمان فکر وکړو ګوره داسې نه دي کول پکار نو دغه خبرې په خپل ذهن کې واخلو دا کتابونه ورپسې ګورو نور هم ډېر روایت موجود دي ویډیو به بیا اوږدېږي ځکه زه چې مختصرې خبرې وکړم نو د ما محترمو عزت په بهر حال کوو چې چېرته هم سید وي که اعمال هر قسم وي مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په ارواح ثلاثه کې د مولانا شیخ عبدالقادر رایپوري رحمه الله غالبا چې د متعلق یو واقعه لیکلې چې هغه به د سید احترام کوو که هغه به شیعه و که هغه به سني و که هر څوک د سید به احترام کوو نو د دیوبندي مشایخ هم دغه طرز عمل و نو د ما محترمو دې وجې نه که سید هر څومره ګډوډ شي هغه عمل هر څومره هغه وي اعمالو له جواز مه روباسو اعمالو له ښه مه یو چې کوم ګډوډ عمل کوي د هغې نه به مو ځان ساتو د هغه اعمالو نه خو لیکن د هغه اعمالو په سبب د سید بدي بیانول هغه له سپک الفاظ د هغه بېعزتي هغه پورې ټوکې نخرې کول دا ناجایز دي محترمو داسې نه ده کول پکار لکه د کومو حضراتو چې د سید ابراهیم جان اغا صاحب د ده پسې ورغلي دوه کسان دي څوک ورپسې ورغلي بیا یې ویډیو کړې ده او داسې ګریوان لم لاس وراچوي حالانکه سپین ږیری داسې نه ده کول پکار ګریوان لم لاس وراچوي په لښتې یو کس وایي نو دا بالکل دا غلط کار شوی ده داسې نه ده کول پکار دا خو یو سید ده یو سپین ږیری ده که چیرې دا سید نه هم وی که نه و یو سپین ږیری سړی وي د یو قوم مشر وي نو ګوره د سپین ږیرو سره داسې عمل دا صحیح نه ده حالانکه امارت موجود د محکمې موجود دي نو چې هغو څه اکشن نه اخلي هغو څه نه نو یو عام سړي له څه اختیار ده چې هغه لوټ شي داسې قسم عمل کوي نو داسې قسم اعمال بیا د امارت دپاره د هغو د حکومت دپاره هم د بدنامۍ سبب ګرځي لهذا داسې عمل د و نه کړلی شي نو او بله خبره مو دا کوله چې آیا یو سید چې اعمال صحیح نه وي او هغه اعلانا ګناهونه کوي او مطلب چرسونه سکي ګیروي یا نور داسې غټ ګناهونه کوي چې هغه په اعلانا نه کوي د خلکو په مخ کې کوي او مطلب عمل صحیح نه وي نو داسې سید نه بیعت کول جایز ده نو د ما محترمو دځه کې مسله داسې ده چې فتاوی عزیزي هم دا لیکلي دي شاه عبدالعزیز صاحب هم دا لیکلي که چیرې سید اعمال صحیح نه وي او فسق و فجور کې اعلانا مبتلا وي نو هغه نه بیعت بیا صحیح نه ده اگر چې احترام به بیا هم کوو ګوره بیعت صحیح نه ده خو احترام به بیا هم کوو بېادبي او بېعزتي به نه کوو ګوره او بله خبره دا چې بهار شریعت کې هم دا مسله ذکر شوې ده او چې کوم سید مطلب اعمال صحیح نه وي او اعلانا ګناهونه کوي او په شریعت باندې نه چلیږي نو د هغه نه بیعت دا صحیح نه ده او نوې ته ولایت عقیده صحیح ده دا خبره دې سره نوټ کو او بل داسې ډېر تصوف چې څومره کتابونه راواخلي د پیر دپاره د یو چا نه چې موږ بیعت کوو خپل مرشد یې جوړوو هغې دپاره ګوره خپل شرایط دي داسې نه چې د هر چا نه بیعت وشي که چیرې یو پیر په شریعت باندې برابر و صحیح العقیده و علم هم ورسره و عالم و یا که عالم نه و چې کم سے کم دومره علم خو یې سره وي چې خپل روزمره ژوند د شریعت مطابق تېرولی شي یا بعضې کتابونه لیکلي چې دومره علم خو کم سے کم ورسره وي چې هغه د خپل ضرورت مسایل د کتابونو نه راوښکلی شي چې کم سے کم دومره خو پوه وي بهرحال چې په فرایض او واجبات و سنن و امام رباني رحمه الله فرمایي چې د مستحباتو هم په کلکه به پابند وي او همداسې تقریبا څنور شرایط هم د پوره شته دي نو چې دغه خبرې په ده کې موجودې وي چې د طریقت د کوم شجره د سلسله ده چې دایم د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پورې رسېدلی وي همداسې علم هم ورسره وي په شریعت باندې پابند وي صحیح العقیده هم وي چې دغه شرایط پکې موجود وي که هغه بیا سید وي او که غیر سید وي بیعت ته جایز ده او هغه خپل مرشد جوړول دا جایز دي او بهترین عمل ده او تصوف خو یوه بهترینه شعبه ده او هغه خبره چې په دې لیارې کې کوم فیوزات او برکات کمالات د ولایت سړي له حاصلېږي نو دا یقینا د دې دپاره تصوف یوه بهترین لیار ده او خامخا چې دې لیارې کې کله سفر کوي نو د دې لیارې چې کوم ماهر وي د هغه نه بیعت کوي او چې په دغو شرایطو څوک برابر وي د هغه نه بیعت کوي که چیرې هغه خپله په دې لیارې نه پوهېده په شرایطو برابر نه و نو بیا به د زه ورته څه فایده واخلو د ما محترمو نو که بیا سید وي او که غیر سید وي که هر څوک وي چې په شریعت باندې برابر وي د کومې خبرې ما وکړې دا شرایط پکې موجود وي بیعت ته جایز ده او که سید هم و او دغه شرایط هم پکې موجود وي بیا خو ډېره لویه خبره ده او که سید نه هم و او دغه شرایط پکې موجود وي بیا هم لویه خبره ده بیعت ته نه کولی شي اوس د ما محترمو دځه کې د افغانستان کې چې کومه تنازع جوړه شوې ده دې به اوس څه طریقې ده او په څه طریقې باندې ختمېږي ګوره جناب شیخ رحیم الله صاحب محترم د بیان نه دا مسله جوړه شوې ده هغه له پکار ده چې د دې خبرې وضاحت وکړي یوه ویډیو وکړي او په هغې کې د خبره وکړي چې لکه ما د خبره کومه کړې وه دا بې تحقیقه وه د ما نه غلطي شوې ده د یهودیان نه دي دا سیدان دي
نو یقینا تاریخ نه خلاف خبره کړې ده کې خو شک نشته هر چا له پته ده نو ودی چې لکه مونه په دې باب کې غلطي شوې ده او یا چې کومه کسان ورپسې ورلګلي دي یا د ورلګلي یا په خپل سر ورلګلي هر څوک دي د هغو نه د معافي وخیستلی شي په ویډیو کې په څه طریقې هم د وي دغه حضرات ته راځي کې بس مسله ختم ده نو په دې طریقې به نه د امارت د سردردي چې ورته کومه جوړه دا به هم ختم شي او بل دا چې د تنازع باندې به اوس هغه خبره چې څه نه څه به سړه شي خو بهرحال داسې حالاتو کې بیا داسې ویډیو کول لکه تازه یوه ویډیو راغلی او داسې پکې چې مو دین زده کړی دی دپاره زه مطلب دا نشم پټولی مو خو دین زده کړی دی دپاره چې زه به د یم نو حضرت ته د دین نه چا منې کړی دین بالکل خو داسې قسم خبرې مه کوه چې چا په ذات اټیک وکړي او د حقایقو خلاف خبره وکړي مسایل بیانوه که نه ته چا منې کړی خو د چا په ذات باندې اټیک نه ده کول پکار او بیا هغه خبره چې خبره دې هم دروغ ووځي نو د خو یا خطرناکه خبره ده او بیا تنازع ځای کې شروع ده پکار د دې یو حل راوځي نو ته په داسې ټینګ په ویډیو کې دا یې چې مو یوه جامعه دومره ده چې هغې دغه کسان دي چې هغو په مخ کې تاسو ډېر کام یو او وغیره وغیره داسې قسم خبرې کوو ګوره دې سره مسله ختمیږي نه نو پکار دا ده چې دغو خبرو باندې معذرت وغوښتلی شي د کومه بېدبي شوې ده د سیدانو نو دې باندې معافي وغوښتلی شي نو بس ختم ده د مسله بیا څه نشته الله ده پکې خیر واچي خو بهرحال دا طریقه یې نه ده چې تاسو هم په اوس سخت شو چې یاره بچي مو څه ویلي بس صحیح مو ویلي و هغه طرف نه هغو هم ګورئ هغو هم خبره چې د یو مشر بېزتي شوې ده هغه هغو نشي برداشت کولی نو په داسې ټیم کې ښه خبره به دا وي چونکې تاسو طرف کمزوری ده تاسو د تاریخ خلاف تاسو نه خبرې شوي دي نو تاسو په دې باندې معافي غواړو مسله به ختم شي او بل د بعضې ملګري دا خبره کوي چې هلکه دې سره سیفیانو ډېره بېدبي وشو چې هغه دفاع یې وکړله ګوره موږ دفاع نه ده کړې تاسو په دې خبرې باندې لږ ځان پوه کړو موږ دا خبره کوو چې سید ده احترام یې کول پکار ده نور چې کوم اعمال دي ګناهونه یې څه شی کوي هغې موږ دفاع نه کوو او نوې ته موږ د ولایت مقامات ثابتو خو سید ده او د سید احترام کول پکار ده نور بقي خپله نظریه مو ته په د ویډیو کې بیان کړه چې بیعت د چا نه کول پکار ده مرشد څوک جوړول پکار ده هغې دپاره شرایط مې ته ذکر کړو لہذا سلسله عالیه سیفیه طرف له داسې هورېدلې نسبتونه نه دي کول پکار لکه دا بعضې ملګري چې کوي په د خبرو کې که مو نه څه کمی بېشش شوي څه غلطي شوي څه بېادبي شوي الله در ورته معافي وکړي بس مو چې زه خو هغه خبره چې تورې کرښې ملنګ یم چې کومه خبره مې لیدلې ده کومه ما مطالعې لاندې راغلی ده یا کومې خبرې نه زه خبر شوی یم هغه مې تاسو سره شیر کړه دغه مسله ده او دغې مسله چې د کومه تنازع جوړه شي هغې دغه وضاحت ته الله ده وکړي چې څوک پرې رانه خفه نه شي مخکې ملګرو شیر کو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته